اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کابینه د سامعینو ناظرین کمنټسو کې یو سوال دا شوی و ما چونکې نکاح باندې کړو چې نکاح کې پلار اجازات ضروری دی ایلور اجازات ضروری دی ایوړ کې اجازات ضروری دی ته یې واجل کې مجبوره کې او مجبورۍ سره هغه نکاح وشي آیا دا صحیح دی که نه داسې دا شی یو سوال شوی و نه که چیرې پلار ټیک دی پلار یو حیثیت لري یو عظمت لري لور ته نه دی پکار چې پلار اجازات نه بغیر واده وکړي اندی شان سره پلار هم حق نه لري چې لور مجبوره کړي ظلم سره هغه چوتویر کړي مو سره شته فکر کې دی چې پلار ته رای او مشورې حده پورې دی چې د هغه لور مشورې سره د پلار مشورې سره د واده وکړي پلار چونکې هوښیار دی مجرب دی تجربه کار دی اما پلار ته استبداد نه دی حاصل فل فور نه دی ورته حاصل چې هغه څه خیل ته غواړي چا ته یې ورکوي چې دی مو مرضي دی نشهی ته ورکوي زناکار ته ورکوي بدکار انسان ته ورکوي یو ایدی سا سٹیٹس برابر نه دی مثلا دو تن مفتا دی پوی دی هغه یو مکمل انپړ دی دین حوالی سره نه پوی دی نو دی نه چونکې دی مو وریاره دی ایمو خوریه دی ایمو فیملی کې دی دا شی نه بالکل غلط دی داسې پلار دپاره به انتهایی ګناه لیکلی شي خصوصا زه داسې یم چې دې ته به کیدای شي د زنا ګناه ولیکلی شي چې چونکې نکاح نه دی منعقد شوی سره شوی نه دی دا نکاح تو په زوره څه دی هغه نکاح د ورته اول ویستلو مجبوره ده کړله که چیرې وروسته هغه رضایت ویر کړلو چې زه راضي یم بیا نکاح برقرار دی که چیرې رضایت یې ور نه کړو نکاح برقرار نه دی دا پلار داسې ګناه کې شریک دی ورسره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.